ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. دویم شبهه جواب کوي دا سنوي بیان نه دی، نوې خبر او مسله نه ده. توحید مسله ټولو انبیاو بیان کړی ده. دین د ټولو انبیاو یو دی. د دې د بیان امر الله نوح علیہ السلام ته هم کړو، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام ته هم کړو. نو دا بې ایمانه اعتراض کوي، دروغ وایي چې ته خو ناشنا خبره کوي. اخوانی کتابونو کې دا مسله نشته. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا، سرګند کړه تاسو ته. شرع لكم خار کړه تاسو ته، جاری کړه تاسو لرا من الدین د دین ما هغه وصى به نوحا چې امر کړو د دین نوح علیہ السلام ته. الله تاسو د پاره هغه دین جاری کړی دی چې هغه نوح علیہ السلام له هم جاری کړو. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا، سرګند کو تاسو لرا هغه دین چې امر کړو د هغه نوح علیہ السلام ته. والذی اوحینا الیک، او هغه چې ما وحی کړی دا تا پیغمبره. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، او ما امر کړی دی پدې سره ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام ته. هغه مسله څه ده؟ ان اقیموا الدین، ودروي دین لرا. ان اقیموا الدین، ودروي دین لرا، قائم کئ دین لرا. دا د ټولو انبیاو مشترکه مسله ده. اصولو کې د ټولو اتفاق دی، دین د ټولو یو دی. ان اقیموا الدین، ودروي دین لرا. د دین اشاعت کا، د دین ترویج کا، د دین بیان کا، د دین نفاذ کا. ان اقیموا الدین، ودروا دین لرا. ولا تتفرقوا فیه، او مبیلی گئی ڈلی ڈلی مکی گئی پدی کی. کبورا دیر گران دا علی المشرکین، مشرکانو باندی. دغه بیان دغه کلمه توحید مشرک باندې ډیر گران ده. کبورا علی المشرکین، گران دا مشرکانو باندی. ما هغه مسله تدعوهم چې تاسو را بلای الیه دیتا. ما تدعوهم چې تاسو را بلای الیه الله تا. الله یجتبی الیه من یشاء، الله خوخی چونکی راخ کی الیه زانتا. من یشاء چاله چې خوخشی رضا شي. الله یجتبی الیه من یشاء، الله راخ کی الیه زانتا، الیه دینتا. من یشاء چاله چې خوخشی. هر سړی قرآن ته نه کینی، هر سړی خپل د دین داعی نه جوړی، هر سړی له د بیان توفیق نه ورکي. الله یجتبی، الله خوخی چونکی راخ کی الیه زانتا دینتا. من یشاء چاله چې خوخشی. ویهدی توفیق ورکی الیه زانتا، الیه دینتا. من یونیب سوک چې راګرځي. یو سړی بے قدر دی، ناقدره، نو هغه توفیق نه ورکي. هغه چاله الله د دین توفیق ورکي چې هغه سره شوقي، د دین رغبتي، قرآن تکینی، بیان تکینی، درس تکینی، تبلیغی جماعت سره ناس تکي. سوک چې الله ته راګرځي نو الله ول توفیق او هدایت ورکي. ويهدي الیه من یونیب، توفیق ورکي ځانتا دین ته. من هغه چا لرا یونیبو چې راګرځي دین د الله ته. یو سړی بے طلب دی، طلب د دین پکې نشته،
داسې بے قدره نا قدر الله خپل دین نه ورکي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا ندي بیل شوي وما تفرقوا ندي ډلې شوي الا مگر من بعد رستو ما دهغه جاءهم چراغ دیتا علم پوها بغیم بینهم د وجد ضد دی بغیم بینهم د وجد بغاوت دی د الله باغیانو نو زکه دین روان کو بغیم بینهم د وجد حسد د وجد ضد بینهم ترمنځ دی ولولا کلمتون کچرت نوې کلمه د عذاب سبقت وړاندې شوی مخکې شوی من ربک طرف دربستانه سوق دین روانین والله ولن تبا کوي نو الله وی داغه یو وخت ولولا کلمتون کچرت نوې کلمه د عذاب سبقت مخکې شوی من ربک طرف دربستانه الى اجل مسمى ترنیټی مقرره لقضی بینهم نخامخا فیصله بشوی پمینز دی کی اللہ بتبا برابر کړي وان الذين اورثوا الكتاب یقینا هغه کسان چې ورکړي شوی دی ورل کتاب من بعدهم رستو دی لفی شک منه شک دی دینا مریب لک شک فلذلك نددی وجه چې خلق بیل شو ډلی شو خلاف کوي نو زکه ورته بیان وکړه فلذلك د نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی او عیسی علیہ السلام د دې ټول دین بیان یو دی نو زکه ورته بیان وکړه فلذلك ندی وجینا فدعوا بیانک فدعوا دعوت ورکا واستقم او کلکشا دعوت ورکا بیان کوا او دی من کلکشا کما امرتا لک څنګه چې وینا شوی نتا تا څنګه چې الله نه دعوت طریقه خولې دا بیان هغه سي باغی کلک ودرېګا فلذلک ندی وجنا فدعوا بیان کوا دعوت ورکوا واستقم او کلکشا بدعوت کما امرتا څنګه چې وینا شوی نتا تا ولا تتبع اهواهم او مزا خیالات د دې پسې خواہشات د دې پسې مزا وقل او هو یا اعلانک آمنت ما امن لا تصدیق میوک بما دهغي انزل الله چې الله را لګلی دي من کتاب هیڅ یو کتاب څومره کتابونه چې الله را لګلی دي تورات زبور انجیل قران دا ټول زمانم ما منل دي د دې تصدیق کو و امرت ما ته حکم شوه دی وینا شوه دا امر لاعدل چې انصاف کو بینکم پمن تاسو الله ربنا وربکم الله رب زمون دی رب تاسو دی دا زمون بیان دی دا زمون عقیده ده الله ربنا وربکم الله رب زمون دی رب تاسو دی لنا اعمالنا من لرا فائدی زمون د عمل دی ولکم اعمالکم او تاسو لرا نقصان تاسو د عمل دی لا حجت بیننا وبینکم نشته دې څه قسم جګړه پمن زمون تاسو کې بالکل ساده خبره ده اسانه خبره ده دین حق دی د دین ما سوا هر څه باطل دی دا ساده بیان دی ساده خبره ده من خپل کار کو تاسو خپل کار کوي دا د جګړې خبره نه ده الله یجمع بیننا الله بمون یوځي کی زمون مابین و الیه المصیر او الله طرف ته ورګرځیدل دي والذین هغه کسان یحاجون چې جګړې کوي فی الله دین د الله کې من بعد رستو دهغه مستجیب له چې قبول دیاو شو د دین اسلام الله خو کړی دی قبول کړی دی د دین ما سوا چې څومره مذاهب دي هغه الله ته خوښ نه دي والذین هغه کسان یحاجون فی الله چې جګړه کوي په توحید الله کې من بعد رستو
ما مستجیب له چې قبولتیا د دین وشوا حجتهم داحدة جګړې د دې بحثونه د دې باطل دي عند ربهم رب صفا وعليهم غضب او دی باندې غصه د الله دا ولهم عذاب شدید او دی لره عذاب ډیر سخت دی الله الذي الله غزاد انزل الكتاب چرا لګره د قران کریم بالحق چې حق سرګن شي والميزان او تلا مخکې راغلی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله خپلو جګړو کې تاسو حاکم قران وګرځوي خپل جرګه خپل مسله قران باندې پیش کا قران او سنت نه خپل د جګړې حل معلوم کا او دلته وی الله هغه کتاب را لګل چې دا کتاب میزان دی دا تل ده خپل عمل پدې باندې پیش کا د تلی دو چابړي یو قران دی بل سنت دی خپل هر عمل قران او سنت باندې پیش کا کدا موافقی برابرۍ نوېګا او که موافق برابر نه نو پرېدا الله الذي الله غزاد ته چرا لګل د قران چې حق سرګن شي والميزان او تلا وما يدريك چا خبر درک تا تعالی عل الساعه شاید چې قیامت نږدې ده يستعجل بها الذين تلوار کی بدی هغه کسان لا يؤمنون بها چې یقین نساتی بدی والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي ایماندار دي مشفقون منها یریږي د قیامتنا ويعلمون پوهیږي انها الحق دغه قیامت حق دی الا خبر شي ان الذين يقينا هغه کسان یمارون فی الساعه چې شکی په قیامت کې لفی ظلال بعید خامخا په گمراهی لره کې پراته دي الله لطیف بعباده الله مهربان دی په خپل بندیانو مسلمان لهم ورکی کافر لهم ورکی الله لطیف بعباده الله مهربان دی په خپل بندیانو يرزق روزي ورکی من یشاء چاله چې خوښي وهو القوي العزيز او دغه الله ضرور دی غالب بادشاہ शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।